بني اسرائیل چې کوم دي عزیزانو دا خو دغه یهود بلل کېږي. دا اوس دا د موسی علیه السلام مطلب یهود خو د موسی علیه السلام امتیانو تورات الله ورکړی. الله رب العزت امر ورته وکړي چې تی ولاړ سي څه وکړي؟ تی بیت المقدس چې دی هغه فتح کړي. موسی علیه السلام ورته درځي چې ولاړ سو. دی ویل موږ نه در سره سو، ته پوهېږې ستا خدای پوهېږي، ته ولاړ سه ستا خدای در سره بوځه. الله جنې ناراضه سو. چې جنې ناراضه سولو بیا دی دا میدان تیه چې کوم بلل کېږي، دا صحرای سینا چې کومه بلل کېږي، کوه تور، دا د مصر د شام په مابینځ کې تقریبا 45 یا 40 کیلومتره ځای دی. 40 کاله الله رب العزت دا بني اسرائیل دا یهود دا په دغه ځای کې بندیان کړل. 40 کاله سهار به روان سو چې دغه ځای به ماښام رسېدی اټک دی سید سهار چې به وکتل بیرته پر مابینځ کې ناست. 40 کاله الله بندیان کړي وو، خو بیا هم الله رب العزت من سلوا پر دی را نازله ولا د اسمانه سره مطلب غوښ را واخله یا دغه رقم ترنجبینو چیش را واخله. الله رب العزت ورته وفرمایله دا تی چې کوم خوراک زه د اسمانه در کوم دا به تی ذخیره کوئ نه، ذخیره کوئ استعمال اخیر دی چې څومره دا شان وخوړو بیا په ماړو سو بیا خدای تعالی الله مرته سبزی راکا، مرته دال راکا، مرته پلانې شی راکا. بس دغه شان به دی څه کول؟ دا به سټورول، دا به دی مطلب ذخیره کول. د هغه وخت څخه الله رب العزت دغه شان خرابېده شروع کړو. دا هغه سمخ کې نه سالن خرابېده، نه ډوډۍ خرابېده، نه خوراک خرابېده، نه اوبه، یو شی نه خرابېدل. دلته الله امر ورته وکړي چې چیش وکړي، دا شی ذخیره کوئ مه، دا منو سلوا چې زه در کوم. دې ذخیره اندوزي شروع کړله، الله رب العزت خرابېده ورباندې شروع کړو. د هغه ورځ د الله رسول فرمایي لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، کله چې کچیر بني اسرائیل دغه غوښه مشه نوې ذخیره کړي، نوې پټ کړي، الله رب العزت په نوې خرابې کړي. نو چون کې دې ذخیره کړي د هغه ورځ الله رب العزت پر دنیا دغه عذاب چې دی هغه کښې شوی. کنه اوس بس ما واستام ډوډۍ، خوراک، میټایي، بسکوټونه، د جهان نعمتونه ولې پروت ولې خرابېږي؟ هغه وجه دا ده چې دې ظالمانو د الله امر ونه منئ، حکم یې ونه منئ، چې نه یې ومنئ، الله رب العزت دا عذاب ورباندې راوستي. تر نن ورځ زما او ستا شی خرابېږي، بیا پرې جان رالو، بیا پرې زران رالو، بیا سټورونه رالو. نن موږ شی چې دی هغه څه کوو؟ موږ هغه پټوو چې خراب نه سي. دا د چا د لاسه؟ دا د بني اسرائیل د لاسه. دا داسې بد خلک وو عزیزانو چې موسی علیه السلام ډېر جین تنګ، انتهایي ډېر جین تنګ و. موسی علیه السلام کوه تور لره ولاړی، د الله رب العزت ملاقات لره ولاړی. دا خلک را ولاړ سو د لیدې سخوندر عبادت شروع کړي. بیا الله څور سره وکړل چې کله دې د سخوندر عبادت شروع کړي، بیا الله رب العزت سزا ورکړه. سزا څه ولا؟ ول توبه وباسي. کومه توبه؟ توبه څنګه وباسو؟ ول خپل ځانونه خپل مړک، خپل ځانونه خپل مړک، دغه سزا و. بیا دی ویلې ولی الله دا خو نو ځان وژنم ډېر زور غواړي، یا دغه رقم واغه قریبانو ته دا امر و چې ته به دا قریب وژنې. قریبان ولی الله پاک نو دا خو بیخي مطلب زه وینم زما ورور دی یا پلار دی. بیا الله رب العزت په تیاره کې امر ورته وکړي. بعضې علما فرمایي امر ورته وکړي چې ورسه ستا ورور دی نافرماني یې کړې مړ یې یو د بل سره مړه کړو. دغه د دې توبه سوله. الله رب العزت داسې حال ورباندې راوستی او هغه حال ورباندې را روان دی چې الله رب العزت په بیا میدی آخر زمان د الله رسول فرمایي زما د اهل څخه به، زما د کورنۍ څخه به دا راځي. بیا دغه رقم دجال چې دی هغه راځي، دا به د یهودو ملګری، د یهودو پلار به عیسی علیه السلام به راځي. دا ټول یهود به الله رب العزت تباه او برباد کړي. خو چونکې نن ورځ الله ودې ته ورکړې ده، ډېر ناترسه خلک دي. ته خالي دا ویډیو خو وګورئ. انا لله و انا الیه راجعون. پیغمبر علیه السلام به ویلې چې کله وفات کېدی نو سخت حالاتو، زقندن حالاتو، دا پټوې پر سر و پر مخ بیا به لري کې. بیا یې وفرمایلې لعنت پر یهودو نصاراوي چې هغه څه وکړلو، هغو قبرو ته سجدې شروع کړلې. د خپلو انبیاو قبرو څخه مسجدان جوړ کړو، سجدې ورته شروع کړې. نو امر دا وکړي چې خیال کوئ زما قبر هم دغسې ونه کوي لکه د یهودو نصاراو چې کول، قبر ته سجده کول، پر قبر باندې مطلب بچیانې لګول. دا د اسلام سره تعلق نه لري، یو ذره تعلق نه لري. که ته زما مینه او محبت دی، مینه او محبت ورسلته یو قرآن پاک واخله په دې پسې ثواب
صحیح سلو دا پیغمبر علیه السلام فرمایل پر یهود نصاراو د لعنت دي چې هغه د خپل انبیاء او قبرونه چیچ کړلو سجدهګاوي جوړ کې سجدي ورته کوي خبردار چې زما له قبره سجدهګا جوړ نه کوي چې سجدي ورته کوي خیال کوي لعنت پر د یهود نصاراو باندې او بیا د یهود واجب چم دا ودی برالو د پیغمبر سره مجلس لر چې مجلس لر برالو نغه چینک به وکي ان زې چې مشکم بولو نو بیا مر سوا يرحمك الله الله دې پرتا رحمت ووري نو بیا دې په داغه کې په جواب کې يهديكم الله صحیح سلو الله دې ته هدایت وکي نو اوس په دې څه چل کوي دې برالو پیغمبر سره په مجلس کې بناسو په کاست به دا چینک وکي دا نو زې چې کوم بل کې دا به وکي چې و به کې د دې په مقصد دا و چې پیغمبر علی السلام پر موږ باندې رحم چې الله دې پرتا ورحمېږي دا وکي پیغمبر علی السلام مبارک به ویلې ول يهديكم الله ويصلح بالكم الله پاک ته هدایت وکي الله پر نیک لار برابر کړي د دې کوشش دا و چې زدا چینک وکم نو پیغمبر علی السلام وای پر تاج د الله رحمتونه صحیح سلو لیکن پیغمبر علی السلام ورته ویلې ول خدای پاک ته هدایت وکي الله پر نیک لار برابر کړي الله پر صراط مستقیم برابر کړي دا هغه يهود نن دغه دي الله رب العزت دي الله رب العزت دي نیست نابود کی دا بچانه تباہ او برباد د لوج د تند د ګرمۍ د یخ سبحان الله په دې ټول مسلمانانو کې دونه سړی چې خالي لاس ونس په دې ټول مسلمانانو کې اینو ایمان د اسلام دی دته اسلام وای سبحان الله